قدرمن کتونکو دا میسیساګا ده او په دې میسیساګا کې تاسو ګورئ چې یو فوډ فیسټیول لګېدلی دی او په دې فوډ فیسټیول کې مختلف سټالونه دي او په دې سټالونو کې قدرمن کتونکو نه صرف د خوراک اسخاک سټالونه دي بلکې تاسو ګورئ چې دلته جامه پیزار او د نور چې کوم بنیادي ضرورتونه دي د هغه په حوالې سره هم سټال لګېدلی دی قدرمن کتونکو دا اسلامک فوډ فیسټیول دی اسلامک فوډ فیسټیول کې قدرمن کتونکو چې چرته د مختلف تاسو ته د ایسٹ افریقن باربیکیو تاسو ته ښکاري hello sir how are you you're good mashallah alhamdulillah very good keep it up قدرمن کتونکو دلته چې کوم ټولو نه زبردست سټال زه ګورم د خان بابا په نوم باندې دی د خان بابا په نوم باندې چې کوم سټال دی هغې کې پېشاوري چکن کړای لیم کړای او بیا لیم شنګ دی بیا دا ټولو نه مشهور چې کوم سټاف دی پکې قدرمن کتونکو هغه دی چپلی کباب دا د پېشاوري چپل کباب دی او دلته تاسو ګورئ ماشاءالله زموږ چې کوم د استاد محترم دی کباب جوړی هغه ډېر مزیدار انداز کې دلته تاسو ګورئ هغه سټایل دی چې کوم تاسو پېشاور کې ګورئ چې کوم تاسو تخبای کې ګورئ چې کوم تاسو خیبر پښتونخوا چې هر یوه سیمه دلته تاسو ګورئ دا خان بابا پېشاوري جناب نان اینډ کباب دی هم دي ماشاءالله زبردست جي ډېر بهترین جي ډېر مزیدار زبردست او دې خوا تاسو ګورئ دا نور سټایلونه هم لګېدلي دي او په دې سټایلز کې تاسو ګورئ ماشاءالله ډېر زبردست طریقې سره پریزنټیشن دی ما یاره چې دا تاسو باندې دا وزټ وکړم تاسو ته وښیم چې دا اسلامک فوډ فیسټیول چې کوم دی دا 3 ورځې به وي د میسیساګا کې به وي او د میسیساګا کې ایرن میلز یو ځای دی هلته یي نو خامخا دلته راشئ ماشومانو سره راشئ فیملی سره راشئ او انجوای کوئ چې دلته د واړه ماشومان هم تاسو ګورئ دا ماشاءالله دا ماشومان دي او دا خان بابا پېشاوري نان اینډ کباب